الله الرحمن الرحيم وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين هواي هغكسان لا يرجون جميد نلري لقاءنا زمون ملاقات لولا أنزل جولي نازل نشو علينا فمن باندي الملائكة فرشتي أو نرى ربنا يا منغا ولي رب نلدو لقد استكبروا بشكا ديت كبركو في أنفسهم فاخبلرنكي وعتوا أو سركشيئك عتوا كبيرا لو يسركشي يوم فكما ورستي يرون الملائكة ليؤيني فرشتي لا بشرى نهس خوشالي بديت نبي يومئذ فدغورس للمجرمين مجرمانتا ويقولون أو ضيبواي حجرا محجورا فناغوارو بپناسرا وقدمنا أو منب متوجيشو إلى ما عملوا أعمل نتاشدي كريوي من عمل جس عمل بي فجعلناه نقرب منغهغا هباء منثورا زريخ وري وري أصحاب الجنة جنتيان يومئذ فدغ رسبا خير أخحالت كوي مستقرا ليستوغني وأحسن أو بدير خكبوي مقيلا فرامغاكي ويوم أو بكما ورستي نشقق السماء وشوي أسمان بالغمام وريض السرى ونزل الملائكة أو راكوزي بكرش فرشتي تنزيلا فراكوز ولسرى الملك بادشاهبا يومئذ فدغورس الحق اختني ثابت بي للرحمن الرحمن زاد دفارا وكان يوما أو عباد غورس على الكافرين كافران باندي عسيرا لير سختا. بسم الله الرحمن الرحيم. مذكورا آياتنا مباركو کی الله تبارک و تعالی د کافرانو یو بلا د سرکشی خبره اغارا نقل کئ مخکې چې د کافرانو کوم اعتراضات او خبرې وي نو هغه د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د ذات اقدس سره متعلقه وي او چې کوم خبرې هغه ذکر کیږي نو هغه دا فرشتو متعلق او د الله تعالی متعلق کوي. دومره ګستاخه دي چې اول نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې اعتراضات کول بیا د اعتراضاتو دا سلسله په بره باندې لاړه فرشتو ته بره مخلوق ته فرشتو ته ورسېده او دا د هغې نه په بره باندې الله ته نعوذ بالله ورسېده. کله چې یو انسان ګستاخ او بېادبه شي نو بیا دې بریک نه نیسي. زمونږ استاد محترم حضرت دیر باباجي صاحب
الله تعالی د شفای کامله دراز عمر ور نصیب کی. هغه وی انسان چې بی ادب شي نو دی اول چې کوم دی نو یو پوړی باندې وروخیږي او بیا که د دې بی ادبۍ نه توبه وویسته نو الله تعالی یې راښکته کي او معافي ورته وکړي او که په دغه بی ادبۍ باندې ټینګ پاتې شو او معافي ونه غوښته نو بیا به دی رسته ورځه په بره باندې ځي. که معافي ونه غوښته ملامته نه شو نو بس الله تعالی یې راکوس کړي چې یاره نوره بی ادبي دی نه کوي. او که نه دی په دې خپله بی ادبۍ باندې ټینګ ودرېدو دی وایي نوره بی ادبي به خیر دی نه کومه خو دا بی ادبي مې نه ده دا مې غلط کار نه دی کړی نو دی بیا ودرېږي نه دی به بیا په بره باندې روان نو دا بی ادبه دي ګستاخه دي. او کله چې یو انسان بی ادب او ګستاخ شي نو فارسی کې متل دی وی با ادب با نصیب چې څوک با ادبه دی نو هغه با نصیبه دی د دنیا او د آخرت نصیب او قدرت او طاقت الله تعالی هغه ته ورکوي. او چې بی ادبه شي کریم صلی الله علیه وسلم اعتراضات بیا د هغې نه اوس بره مخلوق ته ورسېد بیا د هغې نه په بره باندې لاړه الله تعالی باندې. نو اوس چې کوم دی نو دی لګیا دي او د الله تعالی په ذات باندې اعتراضونه کوي چې لولا انزل علینا الملائکه دا فرشتې مونږ ته ولې نه راځي پیغمبر علیه السلام ته راځي نو مونږ ته ولې نه راځي. په دې کې څه داسې یو خاص صنف او وصف پروت دی او څه خاص صفت دی پکې چې ده ته فرشته راځي نو مونږ ته دې نعوذ بالله فرشته راشي. 25مه سپاره کې را روان دي دی به وي چې الله تعالی د پیغمبري نبی علیہ السلام ته ورکړه چې هغه یو غریب انسان دی نو د طائف یو غټ سردار به یادول هغه ته ولې نه ورکول او د مکی مکرمې د یو غټ خان به یادولو چې هغه ته د بادشاهي د پیغمبري هغه ولې نه ورکول دی ولې نه ورکول دا بیا ادبي وه. بیا د دینم په بره باندې لاړه او نرا ربنا چې مونږ الله ووینو مونږ الله ووینو مونږ سره خبرې وکړي نو بیا به مونږ نعوذ بالله من ذلک هغه چې کوم دی نو ایمان وروړي. الله تعالی په خپله باندې وایي قسم خوري لقد استکبروا الله وایي قسم دی ډېر غټ تکبر کوي